سره قرآن دی. نو د دې قرآن کریم په اول کې سورۃ الفاتحه ذکر ده. دا یو عام مسلمان ته پیژندکار دی چې دا سورۃ الفاتحه د قرآن په اول کې اول ذکر شوی ده. یو خبره شو دا به ذکر کوو ان شاء الله. خدا سورۃ الفاتحه دا د هر مص په هر رکعت کې ویل شي. مونږ او تاسو چې کله د سورۃ الفاتحه په معنی مقاصد باندې پوه شو نو مونږ ته به فهم قرآن ډیر آسان شي. بلکې چا چې سورۃ الفاتحه په تفسیر سره زده کا نو اخوا تفسیر د قرآن دا دل ډیر زیات آسان شي. دا سورۃ الفاتحه مکی سورت دی. بعض ورته مدنی ویلې بعض دا دو پیری نازله شوه. دی کې ټوټل کلمات 27 دي. سورۃ الفاتحه په 27 کلمات باندې مشتمل ده. د دې سورۃ الفاتحه ګڼ نمونه دي. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کے صدپا سشل نمونه ذکر کړي. او ګورا په عربي ژبه کې د یو سیس په سونو نمونه ملاويږي. یو وړه رساله ملاويږي فتح الصمد فی اسماء الاسد. فتح الصمد شاید چې ما سره موجود می. فتح الصمد فی اسماء الاسد پای کې د زمری څخه 1500 نمونه ذکر کړي. یو زمری ته 1500 نمونه. د توري بلاشي نمونه. نو یو خدا په عربو کې وو د یو سیس ډیر نمونه او د یو سیس ډیر نمونه د اغسیس په شرافت دلالت کوي. د قرآن کریم ګڼ نمونه دي. د فاتحیم ګڼ نمونه دي. د قرآن کریم چې څنګه نوم القرآن، الکتاب، تنزیل، مبارک، مصدق، مهیمن، حبل الله، نعمت الله، دا ټول د قرآن نمونه دي. بلکې یو کتاب به د توخه مغزان ته پیدا کې پای کې 63 نمونه د قرآن را جمع کړي. او چې کوم کتاب د تیات کې مغزان ته را پیدا کوي او بیا پکې غزه ګوره الب علم کې پختګی راځي. زمو استادانو چې بکله د یو کتاب تذکرہ وکا هغه کتاب بیا په مارکیټ کې کم شو نه بو. بیا طالبانو هغه کتاب پس منډه والے او نن طالب ته کپلار لشل روپے ورکی دا غریبی په موبایل کې لګی ښا. ای سبق نه وای نور واړم د کار وباسي. نو د قران کریم 63 نمونه په دغه رساله کې ذکر شوی او په دغه کې کمال دا کړي چې د قرآن یو نوم راغسته دی. نو دا نوم د قرآن په کم صورت کې په کم نمبر آیت کې ذکر شوی او کتاب دونه اونته دی ورکوټه اونته دی. دا هغه کتاب نوم دی العرفان من اصول القرآن. دا کتاب څه نوم دی؟ العرفان من اصول القرآن.
وړه رساله ده په عربي کې ده ځان ته خامخاره پیدا کې ډیره فایده به ته حاصل شي نورم په کې ډېری خبرې دي خو د قران کریم په کې 63 نمونه ذکر شوي نو د یو سیس ګڼ نمونه د هغې په عظمت دلالت کوي کثرت الاسماء تدل على شرافة المسمى څنګه مې وی کثرت الاسماء تدل على شرافة المسمى لکه یو تن دی خلق ولا مولانا صاحب وی قاری صاحب ولا وی حافظ صاحب ولا وی اجی صاحب ولا وی الګ یو تن دی ودل چې قاری صاحب وی الګ دې سړی تجوید کړي ها حافظ صاحب ورته وی قران یاد کړي مولوی صاحب ورته وی علم حاصل کړي نو دا ګڼ نمونه دا ګڼ صفات داغه په عظمت او شرافت باندې دلالت کوي راځي د سورته فاتحه بعضی نمونه ذکر کوه مونږه مسلمانان یو الله کتاب منو نلاره د قران د نمونو پتشتا نلاره د سورته الفاتحه د نمونو پتشتا د سورته الفاتحه یو نوم فاتحه الكتاب نمبر وسره لیکه یا نمبر 1 فاتحه الكتاب نمبر 2 الكتاب نمبر 3 القرآن د دې برست وضاحت کوي دا القرآن ولا ولي وي سونمونه شو یو نوم دی القرآن العظیم القرآن العظیم دا نوم حدیث پاک کې راغلی ها نبی علیہ السلام فرمائی الحمدللہ رب العالمین هي سبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته رواه البخاری نبی علیہ السلام فرمائی دا سورۃ الفاتحہ دا سبع المثانی دا او قرآن عظیم دے چې ما تراکلی شوی سونمونه شو بل نوم د شافیہ شافیہ یو نوم د سورۃ الدعاء دعا والا سورت یو نوم دی السوال یو نوم دی سورۃ الوافیہ یو نوم دی سورۃ الواقیہ واقیہ یو نوم دی سورۃ الرقیہ رقیہ معنی دم دا د دم سورت دی یو نوم دی سبع المثانی سبع المثانی د دې وجه بزان سره ولي کې چې سبع المثانی ورته ولي وي سبع اوت وي المثانی سورۃ الفاتحه ته سبع المثانی په دی وجوي چې دا سورۃ الفاتحه په او آیتونو مشتمل او په دې خبره کې اتفاق دی چې سورۃ الفاتحه دا او آیتونه دي بیا البته احناف وی صراط والذین انعمت علیہم دغه زبانه مستقل آیت دی او شوافع وی چنا بسم الله الرحمن الرحیم سره یو آیت دی د غزان تبیا
په غټو کتابونو کې دای تفصیلات ذکر شوي. مسانی جمع د مسنا را، د مسنا معنی د دوا نو سبع المسانی ورته ځکه وی علامه سیوطی وی الاتقان کې چې د دې نزول دوه کارته شوی. سبع المسانی د سورۃ الفاتحه یو نوم دی سبع المثانی، او آیتونه چې دا دوه کارته نازل شوی. مسانی دا معنا دویمه وجه دا دا مثانی دا بیا بیا لستی کیږي، په هر یو رکعت کې بیا بیا لستی کیږي. بعضی وی دا مسانی دا سنا نه دی، او آیتونه المثانی چې د الله په سنا باندې مشتمل دي. بعضی وی چې دا مسانی د استثناء نه دی، هغه او آیتونه چې په امتیازی او استثنایی توګه دی امت ته ورکړي شوی. د سورۃ فاتحه غونته سورۃ مخکنو امتونو ته نو ورکړي شوی. دا سورۃ د پاره یو امتیازی شان دی. سو نمونه ذکر شو. یو نوم دی سورۃ الحمد. دا ټول علوم چې مونږ زده کوو، دا نحو، صرف، منطق وغیرہ، دا دې د پاره چې مونږ ته په قرآن آسان شي، چې قرآن په زده کو. نو بعضی خلک هغه نحو صرف دا زده کوي، پای کې ډېره دلچسپي، خو د قرآن سره دلچسپي نه. دا مدرسې د دې د پاره چې خلک پکې قرآن زده کوي. دا علوم عالیه فنون دام د دې د پاره چې خلک په قرآن زده کوي. نو چې قرآن پکې نه زده کوي او مدرسم دا لسجتم دا نحو او صرف او منطق او فلسفه دا ټول علوم پکې په انداز سره پڑھاوي، خو چې تاریخ شي ته د سورۃ فاتحه د نمونو پته ورتني. موږ استادانو به مثال ذکر کاو، یو زمیدار کاکاو نو هغه یو غوی ساتلو، داغه د پاره اشر رو غوخته، په خوا به اشر غوبلې وي. اشر غوبلې به دې ته ویل کېدی چې چا به په کوټه باندې کمره باندې خاورا چولا، نو بس چم گاوند یاران دوستان به یو شل دیش کسان خبر کا او بس خوره براغلی او بس په لس منټه کې به خوره وروخې جوړه. که چرته به چا د غنمو لو بکیدا، بس یاران دوستان به خبر کو، لشل کسان به په وروا چول او په لک سات کې بغون فصل غورځیدل او بیا دارنګ تریشل او خدار چا په خپل سر باندې ودارنګ چا به کله کله سارو ته غیا راوړه، لشل کسان به بوت لغرتا چر د غر نه بغیا راوړو، واخه د غر واخه وا سارو ډیر خوخول. بیا په دې جړو کې زمیدار کاکا یو شل کسان راوغخته او ورته وی چیرې د غر نه واخه راوړو، نو زدا بس ټاک به پروتي، نو چې بیا کله جړې نو دی غوي ته به لګ لګ واخه ورکو. یو زویو پر زامنو ته کشرانو ته پکار دی د مشرانو خبرې ته غوږ دیو د ای په منشا ځان پوکي. او بعض شاګرد او بعض بچیا کما کل شایخه اذان ته ځان مشر کوي، اده سم نشي بیا. هغه زوی ته وی چې تبا ډوډۍ موډۍ تیار کی او مونږ به داسې ماسپهین 2 بجو ته راشو. چې کله اشرګن دی رااله دا سړی چې غر ته تلی کنه غیا ما یار وړو د پاره دی په دې لارې دا کانیم چې خون ولا ورکی دا چې وګشي وی میو زوی دستخان خور کو یارا او دا دونه چمان غوخي پکې وته کې خو دی سې کې خو ده
دانه دانه غوښې چمان او دا خو تیکاو هغه سړو په سم تشي وېستخه ډېر زیات خوشاله وي به مونږ یو پڼ را کوز کو دا دونه خپل کانه مو خوړه هغه پلارم ډېر خوشاله شو چې ماشاء الله زوی خو خدي دا شرګندو د پاره تنظیم کولی شي ښه اشرګندې رسخت شو لار وته وی زویا تا غډیر پر تکلف پروګرام کړو دا دې څنګه چل کړو وی بابا دا مې غوي حلال کړو سمې کړو او ته زم طلاق دا اشر خو مونږ دی غوي د پاره راغوښتو مونږ کو دا غیاګانې چې راوړې دی غوي د پاره مروړې او چې تا غوي حلال کړو په غیا سکو دا اشر څه مطلب شو نو دا مدارس دا فنون دا د قرآن د پاره نو مدرسه شتا د قرآن درس پکې نشتا مدرسه شتا د قرآن فهم پکې نشتا فنون شتا نحو صرف شتا خو یو کس پکې فارغ شي د سورته فاتحه سمری ته نشي اورولې الکه دا علوم عالیه نحو صرف دا خو د قرآن د پاره نو قرآن کریم کې سورۃ الفاتحه ابتدا کې ذکر شوی ګڼ نمونه دي یو نوم دی سورۃ الحمد یو نوم دی سورۃ الکنز کنز وی خزانه تا سورۃ الفاتحه د خزوق د علوم خزانه ده یو نوم دی اساس القرآن اساس وی بنیاد تا د قرآن بنیاد دا سورۃ الفاتحه دا سورۃ الکافیہ بل نوم دی سورۃ الشکر یو نوم دی سورۃ التفویض تفویض یو نوم دی سورۃ المناجات یو نوم دی اعظم السورہ اعظم السورہ یو نوم دی سورۃ الشفاء دیکھے دا ظاہری باطنی امراض دا پارا علاج دے امونگا دے مدرسو تا دل ترازم زکا دا قرآن زدکو قرآن وایو چی علاج موشی خوا چی زمونگا استاسو علاج اوش یو نوم دی سورۃ الطب یو نوم دی سورۃ المکافات یو نوم دی افضل سورۃ القرآن یو نوم دی سورۃ المکافات افضل سورۃ القرآن بل نوم دی تعلیم المسئلہ تعلیم المسئلہ معنی دادا پدی سورۃ الفاتحہ کی اللہ مونگتا مانگنے کا طریقہ خود لیدا دا غختو طریقہ تعلیم المسئلہ سمانا دا دعا طریقہ مونگتا دا دعا چلنا رازی دا اللہ نا بسنگ سوال کے دی صورت مونگتا خود لیدا سنگ خود لیدا اور عام معاشرہ کی سڑے یو 17 یا 18 گریڈ افسر تزی کا نا او درخواست راغستی یہ لکہ سیب ادا دستخط کا ابو تو نیم اس کا اقبل کار کا انگوی رب دا کارو کا دا خود دعا نا دا نن سبا سے مکسنگ سوال کو رب بارانو کی رب دا کارو کی رب دا کارو کی دا خود دعا طریقہ نا دا کلچ یو تن 17 یا 18 گریڈ افسر تزی کا نا سلام کلام و سرو کی بیا و توی سیبا تاسو ډېرې خوارې کړې وې هاسټلو کې مو وخت تیر کړی و مسافرۍ مو کړې وې د استادانو وینا وخل ټکول مو برداشت کړي وو
الله دا نسړی جوړ شو چې کوم یو شاګرد سټوډنټ طالب د استاد رد بد برداشت نه کی کنه داسي بوسو خيږي ښا دا مور پلار ته موغځای کی او سه د مدرسو وظیفه وکړي نه سم جوړ نشي بیا دیو دې سه بتا سو ډېر خوارې کړي وې ځان مو کړولې او ټیوشن مو کولې نو دا وګوره چې تاسو اوس دغه ته په کورسې نه سه په یو دسخط مو بلاکار کیږي تاسو هغه دسختم ګورنمنت قبلې او یره چې مونږ هغه بس پاتې شو تعلیم مونږ کو مخکلا نړو او بس دغه ترنګړ پیجنو او پټې پیجنو او لور پیجنو بس ساروی پیجنو ګډي بيزي پیجنو نور د سم نه یو یره دا یو درخواست مو وروړې کدا مو دسخط ک اوس به دسخط یې وکنه نو دا سورۃ الفاتحه تعلیم المسأله اول پکې د الله صفاتونه حمدن لایک الله د صفاتونو لایک الله رب الله رحمان الله رحیم الله مالک الله بلا صفاتونه د الله وک اوس یا الله زخوستا ډیر کمزورې بندا ایاک نعبد و ایاک نستعين رب تا تا جیزی کوم تا تا سرکت لگوم پا خورو کی اے زمان ربا درخواست میں روڑے وایا بندہ صد درخواست دے اہدنا الصراط المستقیم ربا پسرات مستقیم مکلک پاتے کی اللہ ویزا پاتے میں کی پیخا پا مطلب پوئی گونا نو اللہ اکبر دویم دا تعلیم المسئلہ مطلب دا دے مونگتا دا غختو طریقہ نراتلا مونږ چې د الله نه غوښته نو بینک بیلنس داسې یو ټوډي پراډو یو بنگلا او بعض خلکو به خپلې لنګې میخې غوښتې چې بھائی میخې راته پکار دي ښه لنګې او غواګانې چې ورسره ښه یو جدا کوري پای کې بوسه او د هغې دپاره دا څیزونه نو مونږ به د الله نه دغه دنیایي څیزونه غوښته الله را لچلو خود اے زما بندا دستا چې زین کې کم سیز غوښتل دي کنه دا بینک بیلنس لکونه کروڑونه ډالر دینار دراهم دا یو ورس حیثیت نشتا دا کوم فرعون او قارون او حامان او دنیادارو تم ور کړی دي اے زما بندا پسرات مستقیم کلک پات کېدل نه غواړه چې دنیا او آخرت دې خشي دیتا ویلی کی تعلیم المسئلہ مانگنے کا طریقہ یو نومی دے سورۃ الصلاۃ دا الصلاۃ دام پا حدیث قدسی کے راغلے دیکھا حدیث قدسی و سراوورے دے مزیدار حدیث تے تاسو بیار سورۃ فاتحہ پخوان با نمپوشے او بیا چی مونگا دا حدیث قدسی او کله مونږ په دې مانځ کې سورې فاتحه وایو کنه الکه داغه سورۃ دی دا دون نمونه ذکر شوی الکه یو نومه سورۃ الصلاۃ ته او الله رب العزت فرمایي قسمت الصلاۃ بیني وبین عبدي حدیث ځان سره نوٹ کې ښا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایلی دي وده کنه ها وده سوک سوک دے لاس اچت کے سوک سوک چود دی لاس اچت کے دو کسان اچت کو نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ فرمائی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی دیر ناشنا حدیث دے توجہ بستاسو پکاری دا حدیث وورے یاد کے خلقو تے ولولوے چی دا مانز پخوان پوشی نن مونږ موس کو او د موس کې خپل یو سویټنس ته مونږ هغه نه دی حاصل شوی د موس یو خپل خوند دی الله فرمای قسمت الصلاۃ ما دا موس دا سورۃ فاتحه ډیوایډ کړی دا مې تقسیم کړی دا بیني و بین عبدی د خپل ځان او د بنده ترمنځ مې دا سورۃ فاتحه تقسیم کړی دا څنګه مې تقسیم کړی اللہ وی کله چې زما بندوي الحمدللہ رب العالمین چې دا وی کنه نو الله وی حمدنی عبدی زما بند زما حمد ویلو دی جملې سره الله وی زما بندا زما حمد ویلو څنګه می وی وای چې کله بندوي
الحمدلله رب العالمین. نو الله سوئی حمدنی عبدی زما بنده زما حمد ویلو. چې کله بنده وی الرحمن الرحیم نو الله وی اسنا علی عبدی زما بنده زما سنا ویلا. ایته په منځو لاړې چې ته یو جمله وی چې زما الله وسره راته جواب را کوي نو څنګه به وي؟ یو خو مونږ مو وایو کنه مانځ کې په یو منټ کې 10 رکعات کو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مونږ ته باندې جواب الله راکړي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنه د یو جملې د فاتحه کې ته ویم دا سکتاتو کې وایا څنګه وایا الحمدلله رب العالمین الله وی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صاحب کې اخلا ار جملې سره سا اخلا الله جواب در کوي. مونږ وایو ضروری کارونه مو دي ښا هغه یو ځکه آبادی کې سکسانو کار مار کو د مونږ وخراغي او ډوډیم تیار شو کنه ایو مرګري و تاوازو کو اراده چې زر زر مونږ کو بیا په کلار ډوډۍ وخورو څنګه وته وي راځي چې زر زر مونږ کو چې بیا په کلار ډوډۍ وخورو. الله اکبر. د صحابه کرام مبارک یو عالم خبره کوله وی صحابه کرام چې با د کور تلیو مانځتا چې تاسو براله ور به وډباو نو ماشومان به ورته ماشومان به تاسو کو پلان کې مانځل تلې کله برازي اس پته نه لګي چې مانځل تلې دی اوس چې الله سره بسونه سات لګیای جمعات کې بسونه رازو نیاز او دعا جړه کوي دراتلو اس پته نه لګي. ازمو معاشره کې چې څوک ورډه وي امون جمعات ته تلیو صبر وکي چې اوس بار یو منټ کې وراشي زمون لویو وړو نارینه او زنانه او تپدای چې دا جمعات کې د ټینګې سړې نه دی ښا بجې دا یو منټ کې روان دی. الحمدلله رب العالمین الله وی حمدنی عبدی چې کله بنده وی الرحمن الرحیم نو الله وی اسنا علی عبدی زما بندا زما ستاینه وکا. چې کله بنده وی مالک یوم الدین نو الله وی مجدنی عبدی زما بنده زما بزرگی بیان کا. او چې کله بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وی دا زما او زما د بنده ترمنځ کامن دی مشترک دی دی زمانه سوال کوي زما بندگی کوي او زمانه امداد غواړي بندگی زما کوي امداد زکوم. نو چې بیا کله دا بنده ور پسې وای کنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم وی الله وی ولعبدی ما سأل زما دا بنده چې کوم سوالو کو دا مې ته ور همونګه په مطلب باندې پوه نه یو. نو یو نوم د دې سورۃ الصلات حدیث قدسی کې دا نوم راغلی قسمت الصلاه بیني وبین عبدی. د دې سورۃ یو نوم ام القرآن دې سورۃ فاتحه ته ام القرآن ولې دا اصل ته وی اصل د قرآن اصل د قرآن مغز نه چوړ تم وی مور تم وی څه ته وی مور تا مادر علمی مور پسو قسمه مور اصل تا ته الله دا غي د وجه نه وجود درکړي تا یو جسمانی مور دا یو د رضای مور دا د چاپې دی خړلې یو ستا حقیقی مور دا یو ستا رضای مور دا دریم میرانه مور دا مېندې پیژنې یو حقیقی مور دا یو رضای مور دا او یو میرانه مور دا ستاره پلار بل بیبی دا میرانه مور سلورم د پیغمبر بیبیان دا د امت میندې د امهات المؤمنین سو قسمه میندې شوې یو پینځمم پکې مور شتا چې تا د کم ځای نه تور ټکې تک داستا ما د علمي شواله کا داستا د علم مور شوا خو په دې سړی نه پوهېږي ښا
ما در علمی یو ټکی دې زده کړه دا ستا ما اړیکه دې ځای نه ما الف با تا زده کړه دې ځای نه ما عقیده زده کړه د دې ځای نه زه نورو مراکزو ته لاړم د قرآن د درس دپاره د دې ځای نه زه لاړم دا زما یو تعارف او زما پہچان دی دا علمی مور د ما در علمي بس چې څنګه مور ته ګورې هغه خپلې مدرسې ته به هغه شانتې ګورې او که نه تا نه دا ما در علمي خفه شوه علم کې به برکت نه بیا ښه حجی تفسیر قرطبی ذکر کوي چې د سورۃ الفاتحه ته ام القرآن په دی وجه وی چې د سورۃ الفاتحه کې ټول علوم را جمع دي اوس یو څو خبرې په دې ذکر کوو بیا نن درس ختمو خدا به تاسو یادوي دا سورۃ الفاتحه د قرآن پاول کې ول ذکر شوی دا دای ډېری وجې او دا غډیر وجود زده کړې د پاره بدل یو کتاب نشاندهی حکم او ډېر زبردست کتاب دی او دغه کتاب چې کوم عالم لیکلی دا د پښتون قوم یو عالم دی او دا پښتون عالم عربو تتلیو نو د اغاز علماء او مشایخ ته ویل چې د قران کریم یو جامع تفسیر پکار دی اغي په مکتبو کې وګرځید نو دی پښتون عالم چې دا کوم کتاب لیکلی دی و تر واغسو د په غونډه مکتبه کې په قران په علمونو باندې دا یو جامع تفسیر دی هغه ته وغنلو دا خو ما لیکلی اغي ور پورې په خندا شوې تا ته ګورو پاکستان هندستان والا تا ګورو داسې کتاب لیکو تا ګورا به چې د پاسپورت او ایڈنټی کارت چک کا اغي ولا لاسونو تندیخ کولول شروع کا او به ورته 47 جل فتاوا انعام کې مورکه یعنی عربو کې ما غډیر مقبول دي او د دارالعلوم دیوبند پر رساله کې دا غډیر تعریفات لیکلي شوی دي پای تفسیری شای شوی دي ا تفسیری ما سره شتا د ترجمان دیوبند پر رساله کې دا هغه تفسیر نوم دی چې هغه ته ډېری وجه خود دي او د تفسیر نوم بیات کې حق نن مو یاد کنوم تاسو بیا غټلې دا د تفسیر نوم دی سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر څنګه وایي او ته غب خو نه دی ها سمت الدرر سمت پیرلو ته وای د ملغلرو پیرل نو مې ډیر ناشنا دی ها سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر دا وای دا علم ولا طالبانو وای شابه ها آیات کو لگا تو یاد کو چاته یاد شو پورا نوم پورا سمت الدرر پیرب پورا یو رکو سبق دی ورغه سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ګوره دا ټکی پکې لګ لمن اراد ان يتذكر او يتدبر دا چا چې ها اپه سه وای چې نیم بنن یاد کیو نیم به سبا یاد کی دا هغه کیسه یو ماشوم به استاد سره سبق وی استاد وته دا میم دی سبق وی هغه نه بیا یې شو دا ماشوم راي قاری ته استاد جی دا سبق راته نیم کخه نو یو میم به د څنګه نیمه یار دا یو قران کریم آیتونه په دوه قسم دي د قران آیتونه په څو قسم دي دا پکې علم یاد کا ګور تعالی چې دا دون علم د سورته فاتحه د تفسیر د قران د علمونو بارکه در کولی کیږي کنه نو کله کله خیر د استاد و نام پکې برداشت کو کنه یار خبره مخیل ترانه لا بعضی ماشومی
استاد وسره شپه ورځ ځان کړی چې ته یو ورځ استاد له غوسې دی الګ ته سبق یاد نشي غوسه وته وکي بیا دې جاړي او کور کې وي زه استاد وته غوسه کړی و او بیا غپلار اغم لګیای د استاد خلاف ما بچی ته دب ور کړو ایاز کله یو سړی ته یو مقام یو رتبه ملاویږي کنه هغه سره حسد کوونکی پیدا شي داغه حاسدین ډیر زیات پیدا شي نو باچا ته به هر وخت شکایت کولو وړه خبره ده وړه غونډه میسټیک بہت ایته په نظر کې رالو ویر دی یا خدا سے یا باچا ته خو پته و چې یا داسې نه دی چې کله ټول وزیران محفل کې راجمع هوا نو نور یو وزیر ولېګلو منډه کې دی الماره کې چسی غراوړې په الماره کې یو شیشه لګېدلې و لوکینګ ګلاس خلک چې پکې ګوري اس زړې کپڑے او زړې جامې وي نور پکې سمنو وزیر غراوړې باچا وته وی محترمه چې زه راغلی یم ستا دربار وزیران ډېر زیات ملامت شو پورا کچ شو په یو مقام کې دی وزیرانو ډېر هغه وزیران یو به سرمنو باندې دونه تاوان وکړي چې دا باچې نقصان وکړ لکه روپو باچا وته وی ایازا د نور وزیرانو ماته نه کو دا تا ماته کدا ولې وته ویجی هغه ته ملغلره ګرانه او ماته د باچا قول او د باچا خبره ګرانه را دا سي لس ملغلره نه په سونو ملغلره ستا په وینا قربان شه بل یو مقام کې بادشاہ دا سکار وکړ چې سمیوي راوړې غمیوه ډېره ترخوا هغه نور وزیرانو ته ورکا هغه خو چخلی تک نو ترو زری توکا او ایاز لګیاله غمی و خوري او خ خان دی او خ خوان تیلی او خ ټقاری تی وباسي اور باچا وتی دا میوه خو ترو وا دی نور وګرځولا او تاو خوړه ایاز وتوی طالب علمانو بچو یاد ساته ایاز وتوی باچا محترم استاد لاس مو ډیر خواږه خوړلی نن پکې را تراخم سای کنه یار ټول مر استاد لاس خواږه خوړلی سبق مزدا نشو دی استادانو موږ لزان وقف کړي ما تو دارات ورکو جامع وینځو پیزار ول سیده کو کس کو امتحی پزرا ترا عزت کوي قران را عزت کوي شپه ورځ آیا ما او تا ډیره ستنخاګانې وروړو سدا په پیسې ولا ورکو د میاشتې ولا ورکو که چته مې یو ورځ د استادان نه ډبره کی او سره لاو کی چې ټول مری مونږ له عزت را کړي قران را الله اس کرا کړي نو خیر دې کنه یار نو د قران کریم آیتونه په دوه قسم دي د قران آیتونه په څو قسم دي په دوه نمبر 1 یو قسم آیتونه علمی دي او یو عملی دي یو قسم آیتونه علمی دي او یو عملی دا قران ایتونه په څو قسمه دي په دوا یو علمی یو عملی دا خو یادوي کنه غټه خبره اځ کله د لسوک پچم گاون خواوشا کې پوهه خلک وي چې مزه ورته ته تاسو کوو د قران ایتونه په څو قسمه دي وېزن تل موږ مې دا سبق زده کړو د قران ایتونه په دوه قسمه دي علمی او عملی علمی ایتونه هغه دي چې پای کې با علم راولې دای به نالج حاصله لکه الحمدلله حمد الله لذي دا علمی آیت ده حمد بپیجنې رب بپیجنې رحمان بپیجنې دا علمی دي پدې به علم راولې اوس یو قسم عملی آیتونه دي لکه یا ایها الناس اعبدوا ربکم پدې به عمل کې عبادت در رب کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة پدې به عمل کې په بعضی آیتونو به علم راولي او په بعضی به عمل کې د قران آیتونه په څو قسمه دي ټوله په دوا یو علمی او یو عملی نو په قران کې دا دوه قسمه آیتونه چې مونږ وکړو د سورته فاتحه کې دواړه قسمه آیتونه ذکر شوي دي نو ځکه د قران په اول کې فاتحه ذکر کړي دا د قران آیتونه چې په څو قسمه باندې وو علمی او عملی نو سورته الفاتحه کې دا دواړه قسمه آیتونه شته
لکه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا علمی آیتونه دي. او ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا عملی آیتونه دي. خجی بلا وجه چې دا سورۃ الفاتحه د قران کریم په اول کې اول ذکر شوی دا، وجه خډيري دي سمت الدرر ذکر کړي، بل یو اهم وجه د ذکر کوم او نور وجه پریدم. کدا غره د دعا تو درس ته دعا تو کې هم بیا سره فاتحه هغه نه ویل کیږي. قران کریم د فهم په اعتبار سره سلوري سي دي. دا ګوره ټول قران خلاصو ز بیانوم. ها نن ته درس تراله د قران ټول قران کریم په اعتبار د فهم سلوري صوبانه مشتمل دي. اول عیسی د فاتحه نه انعام پورې، دویم عیسی د انعام نه راوالی سورۃ الکهف پورې، دریم عیسی د سورۃ الکهف نه راوالی تر د سورۃ سبا پورې، او څلورم عیسی د سورۃ سبا نه راوالی تر د والناس پورې. ټول قران سلوري سي شو. فاتحه نه انعام پورې، انعام نه کاف پورې، کاف نه سبا پورې، سبا نه اخره پورې. چا ته یاد شو؟ ها څنګه وای شابه یو تن وای قران په اعتبار ها سنان وای ودریګه کنه. ماشاءالله. اوس دا څوک میډیا ته نور کی چې دی بچیو ګوره په دې عمر کې د قران خلاصہ د کړه ده. وګدل مې دوړه باور کې میډیا والا بوې دا وګوره ماشوم ته دوړه باور کړیا. دا جیبا انصاف دینن د خلکو خو د میډیا دا نه میډیا د نور کولی کی. الله اکبر کبیره. بیا تاسو ته ما پرون ویلیو کنه چې علمیه دا چې په میډیا باندې یو تن ناستی، یو تن دغه مختلف آی ډیز دی، یو طرف ته پوسټ ورکی پلان کې مدرسه داسې اوم دغه تن د بل آی ډی نسیز نشر کی. په مونږ په مدرسو خو اعتراض کې ول استا یونیورسيټي او استا کالج کې داسې نو ته دا یو تن دی دوه قسمه پوسټونه شیر کړ. اوس د دې ځان ته کمنټران ادي په خپل میس کې اعلان شو یاره چې دا سکول کالج د دینم خلق متنفره، د مدرسونم خلق متنفره، خلق به بیا نه مدرسو ته ځي نه به اخوا تعلیم حاصلوي. دا دواړه تعلیمي ادارې به بدنامي شي او جټ جاهلان به پاتې شي، خورې ترقي به وکړي، دغه څاروي به سره ټول عمر بیا په دې معاشره کې بیا خاص کر زموږ په دې ملک کې دا یو لوی تحریک شروع دی د تعلیم خلاف. ها تعلیمی ادارې را بدنامي په خپل لاس میں بدناموي. مدارس هم ہمارے، یونیورسٹیز بھی ہمارے، کالجز بھی ہمارے. دا خپل ذہن کې راولي. قرآن کریم سلوري سری دا اول ایسا چې دا کنه د دې مرکزی مضمون خالق لكل شيء هو الله، د دې لومبنه حصے مرکزی مسله چې د هر څه پیدا کون کې یو الله دی. خالق لكل شيء هو الله. دا جسونه مرګري شریکی دا خلاصه د قران بار یو یادوي. غوري دا نور خبري بس دا طلبه یادای کنه، دا سبا دا ټول یادوي. اول ایسه کې مرکزی مضمون کوم یو دی چې خالق د هر څه یو الله دی. خالق لكل شيء هو الله. دویمه ایسه چې دا داغي مرکزی مضمون دی مربی لكل شيء هو الله. د هر څه رب الله دی. د قران غټ سلور خبرې شوخه. دویمه ایسه کې کوم مضمون دی؟ مربی لكل شيء هو الله، چې د هر څه پیدا کون کې یو الله دی.
دریم حصہ داغي مرکزی مضمون دی مبارک فی کل شیء هو الارض کې برکت چون کې یو الله دی. برکت چون کې څوک دی؟ الله. دا زمون مسلمانانو ته پته نه و چې برکت چون کې یو الله دی. مانځ کې به وی و تبارک اسمک. د ابتابات طرف ته یو ناکاره سړی و د ځان پیر جوړ کړو او خلکو په وګه ګرځاو و چې دې زمون په دې وګه باندې ناس دي کنه موږ ته برکت حاصلېږي. ښا برکت والے پیر ګڼلو او یوازې پیر نه بیا چې بغته واړه بول ورل بیا به خلک راتو شټولو دغه واړه بول به بدن ځان ته لګول دې کې برکت دی. اغلوی او دسماتی به په بدن لګول دې کې برکت دی. نو چې ته نه برکت د پیر په میچازو کې نه دی برکت په پیر کې نه دی برکت اچون کې یو الله دی. وی دا وګوره جی راشه برکت نه منی ښا ته دعا غواړه د شپې په اخیری سکه غواړه الله لجاړه په سنت طریقه دعا غواړه دا دعا نه منی. ته خیرات په سنت طریقه کوا دوی دا خیرات نه منی. نو عوام الناس توای دا پلان کې خیرات نه منی او دعا نه منی او برکت نه منی. دای په نظر کې خواتا کافر کو هندو دی کو تب وخت له جواب ورکې. اول ایسه کې مضمون خالق د هر څه یو الله. دویم ایسه کې مضمون رب د هر څه یو الله. دریم ایسه کې مضمون خیر او برکت اچون کې یو الله. څلورم ایسه کې دو مسلې دي ښا. یو مسله دا قیامت حق او سچ دی. قیامت راتلون کې دی. قیامت ته تیاری کوا. قیامت راتلون کې دی. قیامت آنے والی ہے کرو توبہ. او دویمه مسله پکې دا چې په دغه رز ګوري الله د چا نه مجبور نه دی په الله د چا زور نه چلی په دغه رز خپل د الله مالکیت وي. ټول قرآن سوی سی اول عیسیٰ فاتحینا دویم عیسیٰ انعام نا کہب پوری دریما سلورما او یہ بل خبر پکی یاد کی دا ہر عیسیٰ چی شروع دا کنا پا الحمدللہ سر شروع دا ہر عیسیٰ چی شروع دا سورت فاتحہ شروع دا پس سرا الحمدللہ رب العالمین. سورة الانعام الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الكهف الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة سبا الحمد او بیا دا اخیری سجده دی کې دو مسلې دي. نو الته پکې دو پیری سورته دا الحمد ذکر شوی. سورته فاتحه هم شروع دی په الحمدلله سره. دا قران 15 سورتونه په الحمد سره شروع دي. څنګه دا زموږ د بل ردی سبق دی. او دا قران 15 سورتونه پس سره شروع دي په الحمدلله سره شروع دي. سورته فاتحه انعام کهف سبا او فاتر دا 5 سورتونه شروع دي په الحمد سره. اوس دا 15 مضامین چې دا د ټول قران خلاصه شو. 15 مضامین یاد شو. خالق دار صلی الله غون کائنات د هر څه خالق یو الله دی. بیا د هر څه پالنهار مربی یو الله. برکت والی یو الله. قیامت حق او سجده د الله نه سو په زور خلاصول نشي کولی. اوس راځي د ټول قران دا خلاصه د سورته فاتحه کې ګورو. دا چې مونږه په هر مانځه کې لولو. الحمدلله ته خدای صفاتونه الله لرا. نو خالق د هر څه الله. الحمدلله کې دا مضمون ذکر شو چې خالق د هر څه یو الله. رب العالمین دا عالمین رب الله. مربی لكل شيء هو الله. الرحمن الرحیم رحم کون کے اللہ. برکت چون کے اللہ. او مالک یوم الدین کے دو مسئلے
مالک یوم الدین مالک درز د قیامت دی یعنی قیامت راتلون کې دی او په هغه ورځ مالک الله دی ستا پیر ستا فقیر ستا بوتان د الله نه تا نشي خلاصولی ځکه مالک خو الله دی ځکه سورۃ فاتحه د قرآن پاول کې ذکر کا چې د قرآن کریم کوم مضامین خلاصه او سمری ده هغه په فاتحه کې ذکر شوی نن درس کې تاسو د ټول قرآن خلاصه زده کا چې د قرآن اهم مضامین دک دي او دا په سورۃ الفاتحه کې راجم شوی دي د دې وجنا سورۃ فاتحه د قرآن پاول کې ذکر شوی دا یا داسي وایا د قرآن کې څونه اهم مضامین هغه د ډیټیل ذکر شوی په قرآن کې هغه په سورۃ الفاتحه کې شارټ کټ ذکر شوی دي نو ځکه دا د قرآن پاول کې ذکر شوی گویا چې دا سورۃ الفاتحه مقدمه د قرآن ده دا اجمال دی قرآن تفصیل دی او اجمال مقدمی په تفصیل باندې سورۃ فاتحه سره متعلق خبره دا بجاری ان شاء الله کوشش دا کوي ځان سره نوٹ کوي هم ځان سره یادوي هم تکرارم کوي او دا رنګي نور ته دا رسوي دا یو پاکیزه علم دی د قرآن د سره تزکیه حاصلېږي د سره له سکون حاصلېږي او دې سره د انسان په علم کې ترقی هم راځي الله دې زموږ او تاسو د قرآن سره دوستی او تعلق دا نور مضبوط کی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او تاسو ته ما غرض اعلان کړو مې زما یو شیخ او استاد دی او هغه باندې سبازي غلط عقیدو والا غلطی فیار کړو ځکه دا هغه کار دی د صحابه او شان بیانول وکالت د صحابه او هغه په هغه پاداش کې بیا په دوکي سره گرفتار شو او بیا په ډیر خلکو واخوا دی خوا کول والحمدلله ثم الحمدلله نن خپ پروتوکول کې خپ عزت سره خپ دوم دام سره خپل جامع ته ورسید زموږ ډیرو بچو تاجد کول نپلونه کول استادانو ختمونه کول نو تاسو غ ختمونو دعاګانو رنگ راوړ او علامه بندیالوی صاحب الحمدلله ثم الحمدلله خپ دوم دام پروتوکول سره خپل جامع زیولوم سرګودی ته 18 بلاک ته ورسید الله تبارک وتعالى دې تمام علما او تمام حق پرستو دای دې الله حفاظت کی الله تبارک وتعالى دې دغیق شریح حاجات د خپل غیبی خزانو نه پوره کی اے رب زموږ د درس په خپل دربار کې قبول او منظور کی سونه مرګري دې درس کې شرکت کړي رب د قرآن فهم ورته نصیب کې اے رب جوړې د خیر ډکی کې د دې قرآن د برکتونو ورته نصیب کې د چا څه قسم شریعه جات دي د دې ماشومان او بچو د مور خپل را لېګلي دي چې دا حافظان او قاریان او عالمان شي اے رب دا بچی د خپل والدینو د سترګو احوال وګرځي اے رب ذوالجلال مو سره د مدرسه کې د کوم استادان خپل ډیوټي کوي خواري او مهنت کوي وخت نه ضایع کوي خپل یو منټ د دې وړو نگرانی کوي رب علم په ژوندۍ کې برکتونه واچي اے رب شریح حاجات ته د غیبی خزانو نه تر سره کې رب مخلوق ته محتاج کې ضرورتونه د خپل غیبی خزانو نه پوره کې زمونږ د مدرسې بعضی ضرورت دي رب داغه د پارم ته تنظیم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.